بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 34 نمبر درس دی. مونږ د فعل مضارع ګردانونه شروع کړي دي. فعل مضارع زده کوو، چیرې فعل مضارع به مونږ څنګه جوړو او د فعل مضارع معنا به څنګه وي. نو اول مونږ درې صيغې د مذکر غایب جوړې کړي دي. د فاعل لام نم علامت مضارع یام ورسره ولګوله او اخري حرف ورله مضموم کو، نو د فعلنا یفعلو شو. او بیا امق یفعلون دویمه صيغه جوړه کړه، د لام له اخري لام لم زبر ورکو او ان ورسره ولګو یفعلان شو. بیا هم د اول صيغه نه یفعلون دریمه صيغه جوړه کړه جمع مذکر غایب، هغه یفعلو چې نو د دې اخره کې لام سره واو ساکن او نون زبر نه دا مر سره زیات کو، نه یفعلون شو. یفعلو یفعلان یفعلون. یفعلو هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکي، یفعلان هغه دو مذکر غایب کار کوي یا به وکي، یفعلون هغه ټول مذکر غایب کار کوي یا به وکي. نو دا مونږه د مضارع اول درې صيغې جوړې کړې وي. ان شاء الله العزیز نن به د مضارع مونږه د مؤنث غایب صيغې جوړو. نو وګورئ مونږ سره هغه اوله صيغه چې وه د اولې د مضارع اولې صيغې نه به مونږ تر اخره پورې ټولې صيغې جوړو. نو یفعلو چې دی دا ما سره واحد مذکر غایب وا یفعلو، د دې معنی را هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکي. نو ګورئ د یفعلو معنا خو دا خو د مذکر دپاره استعمالیږي. اوس موږ مؤنث جوړو نو دې کې به موږ څه تبدیلي راولو. دا اوله کې چې کومه یا ده نو دا به موږ ختمه کو، صرف به دا موږ تا کو تا. نو تفعلو معنا ده هغه یو مؤنث غایبه کار کوي یا به وکي. په تفعلو کې هي ضمیر فاعل دی، هي ضمیر فاعل او د فاعل لام معنا دا فاعل لام پکې فعل دی. نو اول به موږ د هي ضمیر فاعل معنا وکړو، هغه یو مؤنث غایبه او اوس په فاعل لام معنا وکړو کار کوي. وګوره دا مضارع ده نو په دې کې به مونږ وکړو کار کوي اوس په موجوده زمانه کې، یا به کار وکړي په راتلونکې زمانه کې. نو کار کوي یا به وکړي، کړی خو نه دی خو وبې کي، ټیک شوه. او کار کوي معنا ده اوس شروع دی کار کوي، او یا به وکړي یعنی راتلونکي وخت کې به وکړي. دا اوس مضارع ده. نو مضارع کې دوه زمانې راځي، مضارع موجوده زمانې ته وایي او مستقبل یعنی راتلونکي زمانې ته وایي. نو دا مونږ فعل مضارع جوړه کړه. په مضارع کې بیا دوه معنی به کې، موجوده معنی به هم کې، مستقبل معنی به هم کې. کار کوي نو دا موجوده زمانه شو، کار به وکړي نو دا راتلونکي زمانه شوه. ښه جي، نو دا کار کوي یا به وکړي دا د فعل معنی شوه. او په تیره شوې په موجوده یا راتلونکي زمانه کې، په موجوده یا آینده زمانه کې، زمانه وخت ته وایي ښه. نو په موجوده یا په راتلونکي وخت کې زمانې په ځای به وخت ولیکو. ٹھیک شو جی. نو موږ سره د غایب مؤنث واحد صيغه را سره تیاره شوه. اوس په عمدقه د غایب مؤنث دا تفعلو چې ده د دې نه به موږ اوس تثنیه جوړو د دوو دپاره چې کومه راځي. نو هغه به دا عمدقه تفعلو به دلته کې ځان سره ولیکو، تفعلو. ٹھیک شوه. د الف دا د لام دا پیش په ختم کو، دله به زبر ورکو او آنې به الف زبر الف او نون زیرنې به ورسره ولګو. نو تفعلان شو. د تفعلو هغه یو مؤنث غایبه، تفعلان هغه دوه مؤنث غایب کار کوي یا به وکړي. تفعلو هغه یو مؤنث غایبه کار کوي یا به وکړي. تفعلان هغه ټولې مؤنث غایب کار کوي یا به وکړي. په دې تفعلان کې هما ضمیر فاعل دی، لکه څنګه د مذکر هغه یفعلان و دا تفعلان دی. نو په دې کې هما ضمیر فاعل دی، ضمیر فاعل او دا فاعل لام پکې فعل دی. د دې تفعل دا هما ضمیر معنا ده هغه دوه مؤنث غایبې، دا خو د هما معنا شوه. اوس د فعل معنا کار کوي یا به وکړي په موجوده یا راتلونکي زمانه کې. ٹھیک شوه. نو ګوره د دې تفعلو معنا ده کار کوي او د فعلان معنا ده کار کوي یا به وکړي.
او د ټولو صیغو به دغه یو معنی کار کوي یا به وکړي کار کوي یا به وکړي کار کوي یا د اولې صیغې نه واله تر څوارلسمې پورې ټولې صیغې چې دي د دې ټولو معنی را کار کوي یا به وکړي. ښه جي دا موږ سره د مؤنث غایبو دوه صیغې تیاره شوې. تفعلو هغه یو مؤنث غایب کار کوي یا به وکړي. تفعلانې هغه دوه مؤنث غایب کار کوي یا به وکړي. تفعلو هغه یو مؤنث غایب کار کوي یا به وکړي. تفعلانې هغه دوه مؤنث غایب کار کوي یا به وکړي. اوس وګورئ د مذکر هغه اوله صیغه به راواخلو یفعلو. یفعلو د یفعلو کې نه دی جي همدقه یفعلو به په دقه ځای باندې وي صرف دا آخري لام نه دی دا به ساکن کو دا آخري لام به ساکن کو دله به جزم ورکو او د سره به نون زبرنا ولګو نو یفعلن به شي څه به شي د یفعلونه به یفعلن شي یفعلن. یفعلو مخکې یفعلو واحد مذکر غایب د ده نه زه جمع مؤنث غایبه جوړوم جمع مؤنث غایبه نو اخري لام به ساکن کی او نون زبرنا به ورسره ولګي نو په دې کې هغه هن ضمیر فاعل دی هن دا پکې ضمیر فاعل دی او دا فاعل لام چې دی دا پکې فعل دی. ٹھیک شو او تاسو ته ما ویلو دا هن چې دی که نه دا هن دا اصل کې هن او دا نون زبرنا ورسره بیالو دا ها او نون ساکن یو ځای او دا نون زبرنا ته بیالو نو ګورئ دا نون او دا نون دواړه یو شانتي دي که نه یو څیزونه دي دواړه یو حرف دی نو دا دواړه را یو ځای که دنه یو جوړ کو ټیک شوه او شد پې واچو د دې شد معنی راغله چې دا نون دوه دی او د دې اخري نون دا زبر یې ورله ورکو او دا ها یې ورسره ولګوله نو د هن شو ټیک شوه. نو اوس په موږ دا هن نه دی هن دا اصلي هن چې د دې به د ها او نون پر یفعلو کې پټ شي او دا نون زبرنا چې دی دا به د یفعلو سره ولګو نو دا وګوره دا نون دا د ضمیر هغه نون دی نون ضمیر دی ته وایي نو ګوره د دې نون نه به موږ پته لګو چې دې کې هن ضمیر فاعل دی د دې هن معنی ده هغه ټول مؤنث غایب هغه ټولې مؤنث غایب دا خو د هن معنی شوه. د فاعل لام معنی ده کار کوي یا به وکي نو دا موږ سره درې د مؤنث غایبو صیغې پوره شوې. اول را سره درې د مذکر غایب وي هغه وایي یفعلو یفعلو معنی ده هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکي. بیا دا یفعلانی هغه دوه مذکر غایب کار کوي یا به وکي. یفعلون هغه ټول مذکر غایب کار کوي یا به وکي. یفعلو هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکي. یفعلان هغه دوه مذکر غایب کار کوي یا به وکي. یفعلون هغه ټول مذکر غایب کار کوي یا به وکي. دا خو موږ سره د مذکر غایب وي مذکر غایب صیغې وي را سره دا درې ټیک شوه دا درې را سره د مذکر غایب وي. اوس موږ سره درې د مؤنث غایب پوره شوې. تفعلو هغه یو مؤنث غایب کار کوي یا به وکي. تفعلانې هغه دوه مؤنث غایب کار کوي یا به وکي. یفعلنا هغه ټول مؤنث غایب کار کوي یا به وکي. نو وګورئ موږ سره دا شپږ صیغې د مضارع برابر شوې او انشاءالله العزیز په دې کې به بیا دا نورې شپږ چې د حاضرو دي هغه به په ترتیب باندې داسې درې زده کوو نو چې کله ټول پوره شي بیا به د هغې پوره ګردانونه یادو. اوس ګورئ یفعلو یفعلانې یفعلونه تفعلو تفعلانې یفعلنا. یفعلو هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکي. یفعلانې هغه دوه مذکر غایب کار کوي یا به وکي. یفعلون هغه ټول مذکر غایب کار کوي یا به وکي. تفعلو هغه یو مؤنث غایب کار کوي یا به وکي. تفعلانې هغه دواړه مؤنث غایب کار کوي یا به وکي. یفعلنا هغه ټول مؤنث غایب کار کوي یا به وکي. بیا د قشن معنی سره یو ځل بیا زده کوي. یفعلو هغه یو مذکر غایب هغه مذکر غایب دی او دا تفعلو تفعلان یفعلن دا مؤنث غایب دي او یفعلو یفعلان یفعلون دا مذکر غایب دي. نو یفعلو هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکي. یفعلان هغه دوه مذکر غایب کار کوي یا به وکي. یفعلون هغه ټول مذکر غایب کار کوي یا به وکي. تفعلو هغه یو مؤنث غایب کار کوي یا به وکي. تفعلان هغه دوه مؤنث غایب کار کوي یا به وکي. یفعلن هغه ټول مؤنث غایب کار کوي یا به وکي.
نو بیا اوس روان یاد کا یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا. نو دې طریقې سره به ان شاء الله العزیز د مضارع ګردان یادو او دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.